أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. پدې یو لفظي اعتراض دی چې ثلاثن مبتدا ده نو لازم شو تنکیر د مبتدا. ثلاثن د مبتدا ده او من کن فيه دا ورته خبر ده نو مبتدا نکره ده او تنکیر د مبتدا نه جایزي. نو تاسو دو جواب ورکړئ. یو جواب دا چې ثلاثن نکره محض نه ده بلکې نکره مخصصه ده. تقدیر د عبارت داسې دی چې ثلاث خصال یا خصال ثلاثن. دویم جواب دا ورکړي چې هر تنکیر د مبتدا ممنوع نه ده بلکې نکره چون کې واضح نه لہذا په مبتدا والی کې فائدہ نه او کله چې په مبتدا والی کې فائدہ نو به مبتدا واله جایز ده. علامه رضی رحمه الله فرمایي چې اذا حصلت الفائده فاخبر عن اي نكره شئت وذلك لان الغرض من الكلام إفادة المخاطب فإذا حصلت جاز الحكم سواء تخصص المحكوم عليه بشيء أو لا. رضي أتأتيم نمبر صفحة. نو دا دو جواب شو. یو دا چې دلته خصال مقدر ده ثلاث خصال نو نکره مخصصه شو نکره محزنه ده. دویم دا ده چې هر تنکیر د مبتدا ممنوع نه بلکې نکره چون کې واضح نه لہذا په مبتدا والی کې فائدہ نه او کله چې په مبتدا والی کې فائدې نو به مبتدا واله جایز دی او دلته فائدہ پکې شته. حاصل الحديث د دې حدیث حاصل دا دی چې د ایمان د لذت د حاصلولو د پاره د دریو شیانو حصول ضروری دی. اول د الله او د رسول محبت په نور محبتونو باندې غالب اول. دویم د مخلوق سره د الله د پاره محبت کول او دریم د مسلمانېدلو نه وروسته د کفر سره دومره نفرت کول لکه څومره چې په اور کې د غورځېدلو سره دی. د حلاوت حسی دلته حلاوت حسی مراد دی او که حلاوت معنوي نو په دې کې اختلاف دی. امام نووي رحمه الله فرمایي چې ایمان امر محسوس نه دی او د مذوقاتو نه دی لہذا دلته معنوي حلاوت مراد دی. معنوي حلاوت استلزاز بالطاعات او تحمل المشاق في مرضات الله دغه مراد ده. لیکن امام غزالی رحمه الله فرمایي چې صوفیه کرام دلته حسی حلاوت مراد دی. لیکن د دوړو په مابین کې تعارض نشته. اکثر خلکو ته معنوي حلاوت حاصل شوه دی چې استلزاز بالطاعات او تحمل المشاق في مرضات الله ده. او خواص چې په دې خصالو کې ترقی وکي نو هغوی د ایمان حلاوت به محسوسي نو هغوی ته حسی حلاوت حاصلېږي. په حلاوت حسی باندې ډېر واقعات دلالت کوي. مثلا حضرت بلال رضی الله عنه سخترین تکلیفونه برداشت کول لیکن د احد نعری وهلې نو دا تکلیفونه حسیو د دوی سره معنوي حلاوت نشو معارض کېدل لہذا په دې حسی تکلیفونو باندې حسی حلاوت غالبو. الله پاک حضرت بلال رضی الله عنه ته حسی حلاوت ورکړو لہذا د حلاوت حسی نه انکار نه دی پکار. یو شاعر وای اذا لم تر الهلال فسلم لاناس راوه بالابصار دارنګي تو ندی دی گهی سلیمان را پسچدانی زبانی مرغان را. پمما سواه ما باندې یو اعتراض او داغه نه جواب. یو خطیب د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې خطبه داسي ولوستله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فقد غوى ومن يعصهما. الله او د الله پیغمبر دواړه په یو ضمیر کې را جمع کړ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې بئس الخطيب انت قل ومن يعص الله. تدیر بد خطیبی ومن يعصهما موایا چې دواړه په یو ضمیر کې را جمع کی
بلکې داسې ووایه چې ومن یعص الله ورسوله، نو معلومیږي چې الله او رسول په یو ضمیر کې را جمع کول نه دي پکار، بلکې علت تفصیل د دواړو نمونو ذکر کول پکار دي. او په دې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دواړه په یو ضمیر کې را جمع کړه، من کان الله ورسوله احب الیه مما سواهما. نو د دې اعتراض د لپاره متعدد جوابونه دي، په بعضو کې تطبیق او په بعضو کې د ترجیح طریقه ده. د تطبیق په صورت کې 15 جواب درته کوم. اول جواب بعض علماء دا کړی دی چې یو مقام د خطبه دی او بل مقام د غیر خطبه، د دواړو مقتضا جدا جدا ده. په مقام د خطبه کې مقصود ایضاح وي او ایضاح په تفصیلی ذکر کولو باندې راځي، او په مقام د غیر خطبه کې مقصود ایجاز وي، لہذا د دواړو لپاره ضمیر د تثنیه استعمالیدل شي. دویم جواب بعض علماء کړی دی چې یو مقام د محبت دی او بل مقام د معصیت. په مقام د محبت کې د دواړو جمع کول پکار دی، لکه په دې حدیث کې، ځکه چې یو محبت نه دی کافی، بلکې د دواړو سره محبت ضروری دی. او په مقام د معصیت کې د هر یو جدا ذکر کول پکار دی، ځکه چې د یو معصیت هم د تباهی د پاره کافی دی. دریم، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی خطیب ته د بئس لفظ استعمال کړی دی، نو دا د ضمیر د تثنیه لوجه نه دی، بلکې د وقف لوجه دی. دی خطیبه په وقف کې غلطی کړې و. خطیب داسې ویلو چې من یطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما، دلته وقف کړو. د دې وقف نه دا وهم کېدلو چې من يعصهما دی په یطع ورحتف شي، او د دواړو حکم دی یو شي چې فقد رشد دی، حالانکه دا معنا غلطه ده. دریم تطبیق دا دی چې الله او رسول دواړه په یو ضمیر کې را جمع کول جایز دي، لیکن خلاف الاولا او یا مکروه تنزیهی دي. نو په دې حدیث کې چې په یو ضمیر کې را جمع کړي دي، نو بیانا للجواز، او هغه خطیب ته چې د بئس لفظ استعمال کړي دي، نو هغه د کراهت تنزیهی د بیانولو د لپاره استعمال کړي دي، او جواز د کراهت تنزیهی سره جمع کېدل شي. څلورم جواب دا چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لپاره د دواړو په یو ضمیر کې را جمع کول جایز دي، لہذا په دې حدیث کې پیغمبر علیه السلام دواړه را جمع کړي دي، او د امت د لپاره ناجایز دي. یعنی دواړه په یو ضمیر کې را جمع کول دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خصوصیت ده، لیکن دا جواب صحیح نه ده، ځکه چې اصل په احکامو کې عموم ده او دلته د تخصیص دلیل نشته. دا 15 جواب، 4 جواب د ترجیح صورت د تطبیق صورتونو. او بعض علماء چې د ترجیح طریقه مختاره کړې ده، نو هغه فرمایي چې د ممانعت حدیث راجح ده، ځکه چې د مبیح او د محرم په مابین کې چې تعارض راشي، نو ترجیح محرم ته. او بعض علماء وجه د ترجیح داسې ذکر کړی دا چې د ممانعت حدیث قولی او زیر بحث حدیث فعلی ده، او د تعارض په وخت کې قولی حدیث ته ترجیح وي. به هر تقدیره صحیح خبره داده چې د دواړو الله او د رسول په یو ضمیر کې را جمع کول فی نفسه جایز ده، لیکن د غلط معنا د ایهام لوجه خلاف الاولا او مکروه تنزیهی ده. ومن یکره ان یعود فی الكفر بعد ان انقذه الله منه، حافظ ابن حجر رحمه الله فرمایي چې د انقاذ د پاره دو صورتونه دي. هغه څوک چې بد غني چې دی واپس شو کفر تم، ورسته د اغینه چې الله دته د کفر نه نجات ورکړو. نو حافظ ابن حجر رحمه الله فرمایي چې د انقاذ د پاره دو صورتونه دي. اول دا چې ابتداء د کفر نه بچ کړي وي، مسلمانی پیدا کړي وي او بیا په همدې باندې قائم وي، او دویم دا چې د کفر د ظلمت نه راوستلې وي. په اول صورت کې به عود په معنا د سیرورت سره، لکه فلا تعودن فی ملتنا کې، او په دویم صورت کې به په خپل معنا سره. عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. د ایمان خوان هغه چا وڅکلو چې په الله راضي دی د جهت د ربوبیت نه، او په اسلام راضي دی د جهت د دین نه، او په محمد صلی الله علیه وسلم راضي دی د جهت د رسالت نه. اول احوال دراوی ذکر کو
دویم ذاق طعم الایمان کې د ذاق لک تفصیل درته کوم او بیا به د حدیث حاصل ذکر کو اخر کې به دا مسله ذکر کو چې دا رضا رضی بالله ربا دا وهبی دو که کسبی. ګوره احوال دروي دا دی چې عباس رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لسترنو څلوري لیدلی دي ابو طالب ابو لهب دا دواړه کافرانو، حمزه او عباس رضی الله عنهما دا دواړه مسلمانانو. د عباس اسمی کونی ابو الفضل دی، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه 2 یا 3 کاله مشرو. د دنه بچی چا پوښتنه وکړه چې ته مشر یو ک نبی کریم صلی الله علیه وسلم، نو دب ورته فرمایل چې هو اکبر مني وانا اسن منه، هغه زمانه غټ دی خو زتر نه په عمر کې زیاتم. عباس رضی الله عنه د بدر په کال باندې اسلام قبول کړی دی، لیکن خپل اسلام پټ ساتلو، په مکه مکرمه کې به اوسېدلو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به د مشرکانو خبرونه لېږل. رسول الله صلی الله علیه وسلم د په باره کې فرمایي چې من آذى العباس فقد آذاني فانما عم الرجل صنو ابيه، چا چې حضرت عباس ته ضرر ورسولو نو زماته ضرر رسولو، ځکه چې تر دا د پلار په مرتبه کې وي. حضرت عباس د خپل وفات په وخت کې 80 غلامان آزاد کړیو. د جمعې په ورځ په 12 د رجب یا د رمضان په 22 هجری کې د 88 کالو په عمر په مدینه منوره کې وفات شوی دی او په جنت البقیع کې دفن دی. د دنه ټول روایت 15 را نقل شوی دي. ذاق علامه طیبی رحمه الله فرمای چې لک خوراک ته ذوق او زیات خوراک ته عقل وای. په قران کریم کې ذوق د اصابت په معنا راغلی دی، لکه لئن ازقنا الانسان منا رحمه. نو ذاق وڅکلو طعم الایمان، په طعم الایمان کې د مخکینی حدیثه د حلاوت پشان حسی او معنوي دواړه مرادېدل شي. امام نووي فرمایي چې معنوي خوند مراد ده، او امام غزالی د بعضی صوفیه کرامو نه را نقل کړی دی چې حسی خوند مراد ده. د حدیث حاصل مولا علی قاری رحمه الله فرمایي چې د رضا نه ظاهري او باطینی انقیاد مراد ده، او د دې انقیاد کمال دا دی چې ان یکون صابرا علی بلائه شاکرا علی نعمائه وراضیا بقدره وقضائه ومنعه واعطائه، وأن يعمل بجميع شرائع الإسلام بامتثال الأوامر واجتناب الزواجر، وأن يتبع الحبيب حق متابعته في سننه وآدابه وأخلاقه ومعاشرته والزهد في الدنيا والتوجه الكلي إلى العقبى. نو په دې حدیث کې د 3 رضاګانو ذکر دی، او د امدې 3 وړو په باره کې په قبر کې پوښتنه کیږي. د قبر باغچه کېدل او یا د اور کنده کېدل په امدې رضا او عدم رضا باندې مبني ده. اخر کې درته دا وایم چې دا رضا وهبي ده او که کسبي، نو د اهل خراسان په نیز رضا د توکل انتها ته وي، او دا داسې مقام دی چې انسان ورته په کسب او په ریاضت باندې رسیږي. او د اهل عراق په نیز رضا د نور احوال په شان یو حال دی چې د الله له طرفه د انسان په زړه باندې نازلېږي، په کسب او ریاضت باندې نه حاصلېږي. امام قشیری رحمه الله فرمایي چې د دواړو قولونو په مابین کې تطبیق دادم چې رضا د ابتدا په اعتبار سره د توکل هغه مقام دی چې په کسب او ریاضت باندې حاصلېږي، او د انتها په اعتبار سره حال دی چې اختیاري او کسبي نه دی، بلکې د الله پاک د طرف نه یو انعام دی. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده. د ابو هريره رضي الله عنه حالات مخکې ذکر شوی. د حدیث حاصل دادم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسالت باندې ایمان راوړل په هر چا باندې فرض دی. د يهود او د نصارا او ذکر لدی وجه کړي دي چې دوی اهل کتاب وو، نو چې د اهل کتاب او نجات په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې تر ایمان راوړلو پورې موقوف دي، نو د نور خو په طریقې ولا باندې موقوف دي. همدارنګه يهود او نصارا او دعوه کوله چې نجات صرف دوی ته ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ته خبرداري ورکړو چې تاسو دا خیال غلط دی.
فإن قیل چې په حدیث کې من هذه الامتی د احدن د پاره صفت ده او یهودیون د احدن بدل ده او لا نصرانیون په یهودی باندې عطف ده، نو اعتراض دا ده چې یهودی خو مثبت ده او عطف چې کله د الله په ذریعه سره نو هلته تکرار د لای لکه فلا صدق ولا صلى، دلته تکرار د لا پکارو لا یهودیون داسې پکارو. تاسو ورته جواب ورکړئ چې یهودی د لا يسمعو د پر فاعل ده نو په محل د نفي کې واقع شو، لدی وجه عطف ور باندې جایز. من هذه الامه د امت نه مراد امه الدعوت ده. ګوري امت په دوه قسمه ده، امه الدعوت او امه الاجابت. امه الدعوت هغه څوک ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته مبعوث شوی دی، به ایمان راوړي او کني راوړي، دا ټول امه الدعوت ده، نو کافران هم پکې داخل دي. او امه الاجابت صرف هغه خلق دي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعوت منل دي.